علی حدیث معنا امامان د حدیث دا څنګه چې نورستان غړدل یادې ځان تعالی دې نه ماهرین د حدیث ائمه د حدیث لکه ترمذی بخاری ائمه د جرح او د تعدیل دیتا عند علی الحدیث ویخا اسلام کی فرقه د علی حدیث په نوم نشته اسلام کی محدثین کرام دی الحمدلله او اهل سنت والجماعت دی ځکه اهل حدیث نوم په قران او حدیث کې نه راغلی کتابونو کې راغلی او اهل سنت والجماعت په حدیث کې راغلی ما انا علیه دا سنت رسول واصحابی جماعت د صحابه اهل سنت والجماعت نوم راغلی په حدیثو کې او له حدیث نوم نه راغلی اهل قران راغلی حضور مبارک وي دغه اهل قران نو اهل قران نوم ځان لکه قودل پکار ما یو ځل اهل حدیث وي الکه ځان له ځانم دې نو د دین خپل نوم اهل قران دغه قران او چته که حدیث چت او عمل په حدیث نه عمل په سنتي ان ځکه حدیث کې منسوخ وي سنتو کې منسوخ نه حدیث کی ضعیف می سنت کی ضعیف نہیں حدیث کی موضوعی می سنت هغه طریقې ته وي چې پاره عمل جاری شي وي او صحابه رواني نو چې جاری عملی د صحابه او د رسول الله هغه ته اهل سنت او جماعت وي نو حدیث کی موضوع وي حدیث کی منکر وي حدیث کی ضعیف وي سنت کی نه ضعیفي نه منکر نه غریبي اینه هغه طریقه د عمل چې سید الکائنات په وفات شوی دی او صحابه په تیر شوی دي خو منسوخ نه ده کنه چې په کومه طریقه غیتلی نو کوم یو نوم خوشو هغه کې چې احتمال د غلطه پکې دی هغه نوم خدای اهل سنت خدای که اهل الحديث به اهل حدیث نه خلو اهل قران خدای خو ما چې سم اهل حدیث لیدلی ډېر خامخالي دلیل وجیه ته په دلیل په حدیث باندې عمل د پاره درې شرط دي او د درو واړو کې موږ تقلید ځکه کو چې محتاج یو اول دا چې تثبت او تيقن د صحت او د ضعف نه چې دا صحیح دي که ضعیف دي دیم تيقن د معنا نه دلته د یو لفظ درې معناګانې وکړي کو نه دریم تيقن د سلامتیا د معارضینا چې دې معارض حدیث خو نشته منسوخ خو نه دی دا صحت و ضعف دا معلومون لچا کار ده دا ائمه د حدیث معنا دا چا کار ده فقها و کرام او د لغویین او عدم معارض عدم د علماء ته محتاج په حدیث عمل علی کی دي شي چې د درو غړو خبرو یقیني او په دې درو واړو کې موږ محتاج او ذکر تقلید کو اغیرات آسان کړه موږ را به را تیار کړه ماجن را تیار کړه خراوس کا دوی نه ز پخپل کوم ته پخپل کول شي نسواری پلس روپے ہمارا ډیره قدا پتی راځي سمره کا مخل دی خدا سمره زردو کی قران حدیث دې کې څه شک شبشتا ایا مسلمان ته دا قران حدیث کې د چا شک شته چې قران او حدیث باندې عمل خو عمل نه پاره پکار دي کوم چې پیغو بيشي نو په کېدل د ار جاهل کار چې نه سوار مخرسه ان لله و انا الیه راجعون دا تقلید د سلامتی علاوه خدای ائمه تقلید موږ کو چې هغه ته ټول امت نیکان خلق وای ابو حنیفه شافعی او احمد که په مسائلو کې خلاف لري خدای په تقوی اعتراض تا نه نشتا هغه یقیني خلق چې هغه په تقوا او په صلاح او په ولایت امت اتفاق لري هغه خدي کده زه د ډیران شاو مستانه شاو د ګلبدین او محمدین تقلید خو مجبوری ده زما په خبرو پیږي کنه نو شکر او باسه او دغه علماء ته دعاګانې کوي چې کتابونه در تولی کلو احادیثونه مسائل در تواضح کولا را عمل در تو خودلا او د هر حکم درجه در تواضح کړه دا په حدیث مبارکو کې نشته او فقها معلوم کړی دی منځ کې دومره چې دی زکات کې دا دی دا پدې کې پدې کې نو فقها ټول عمر احسان شمیره او دعاګانې ورته کوي او فقها په دین پی او خیر خوا دي د امت ما مې خپل تر نه ورېدلو زما استاد مو تر مې مو سخره مې ده ما ته یو ځل امام بخاری خو وی شان لري کنه
اخو په خپل د تقلید د مرتبین او چته مجتهد او حدیث با سیدا سیدی چې احناف په عمل نه کړي د نور احادیث د وجنه. نو یو ځل یو عالم او کتاب بخاری کتل چې دا صحیح حدیث دی، امام ابو حنیفه په عمل نه کوي، په بل کوي. طحاوی په حدیث، د ابو داود په حدیث مثلا وی دې داسې نو د شو خوب کې داسې په دې کتاب دوش نو دوا عالمان ولیدل خوب کې. دا مې راته تروي، دا خوب خبره ده، کتابي خبره نه. یو ویني چې لوی چوغې غوسته د غټ پټ کې په سر دی لوړ دنګ، بل دی ور سره قامت له ګړو کې دی، هغه مخکله چوغا غوسته د پټ کې په سر مبارک شخص، دواړه نورانی چهرې دي، خدای یو قامت لوی دی لوړ دنګ، او بل داغه نه لکه شاګرد یا کشر اولاد چې سړي سره روان یا روغ، دواړه ورته ودرېدل. د کشف خاوند نو دا لوړ دنګ ورته ویل ابو حنیفه مو د امام بخاری دوی را جمع کول کړي دي، استعمال یې مونږ خیو. دا پنساریان دي، مونږ طبیبان یو. پنساری دی ته چې ځنګل او بوټو دا غرونو نه بوټي را جمع کړي، او طبیب دی ته چې استعمال طریقه او معجون ته جوړ کړي. هم سویادنا ونحن نطبا، بس چې دی ورته بس را پاس وې زه ما تسلیو شو. نو فقها چې دی رحمهم الله امت سره احسان کړ او دین ورته آسان کړ. تا ته یو حدیث یا ته ولا احکاری اغي په نظر کې ابل مقابله ولای، نو دا اغي په علم زموږ زیات اعتماد دی د خپل علم په نسبت کې.